نو غزوه تبوک وخت دی صحابه کرام جهاد ته روان دي. هر یو صحابي سره مال دولت شته دی، هر یو صحابي سره روپۍ شته دی، هر یو صحابي سره زهرم شته دی، هر صحابي سره تورم شته دی، هر یو صحابي سره آز هم شته دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړلو چې سبا به غزوه تبوک په طرف باندې درومو. ټول صحابه کرام چې کوم دی تیار شول او په دغه صحابه کرامو کې یو صحابي و چې هغه ډېر غریب و، اکثره څه مال دولت نه و، نه ورسره توره وه او نه ورسره زغره وه او نه ورسره نور څه داسې آلات موجود و د جنګ والا. څه ګوري چې کله شپه شوله دا صحابي په ژړا باندې دی الله تبارک وتعالی ته فریادونه کوي، فرمایي چې یا الله کاش چې د ما سره مال دولت وای، کاش چې د ما سره توره وای، هغه جهاد فضیلتونه او ثوابونه به ما ته حاصل شوي وای، هغه د حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحبت په ما ته د جهاد په دوران کې حاصل شوی وای. نن زه دومره غریب یم چې ما سره هیڅ قسم داسې آلات موجود نشته دی، ما سره داسې څه شته نه چې زه په جهاد وکم، خو یا الله یو خبره شته دی چې یو صدقه ورته په نن شپه باندې کوم او هغه صدقه دا چې یا رب کریمه چې څومره خلکو ما ته تکلیف را رسولی دی، څومره خلکو د ما سره زیاتی کړی دی، څومره خلکو د ما سره ظلم کړی، دغه ټول خلک مې یا الله د تا د رضا لپاره معاف کړي دي. ورونو چې کله دغه صدقه وکړله عظیمه صدقه و. سهار نبی علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي له تشریف راوړلو، ټول صحابه کرام موجوده ناست دي، قبار صحابه کرام ناست دي، عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ناست دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناست دی، حضرت علی رضی الله عنه ناست دی، حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ناست دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کی اے صحابه کرامو په تاسو کې بیګا چا صدقه کړیو؟ یو پیر د आवाज وکړلو، یو صحابیم आवाज ور نکړلو، جواب یو صحابي ور نکړلو. دوباره بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې په تاسو کې چا داسې صدقه کړی دو بیګا؟ بیا هم چې کوم دغه کبار صحابه کرامو کې چا आवाज ور نکړلو. دغه صحابي فرمایي چې کچره زمانه لوی صحابه کرام شته دی، د مانه لوی مالدار صحابه کرام کبار صحابه کرام شته کېدای شي صدقه دوی کړي. دغه صحابي په یو کونج کې ناست دی مسجد نبوي کې، څه جواب نه ورکوي. په دریم ځل باندې بیا نبی علیہ السلام فرمایي اے صحابه کرامو تاسو کې بیګا چا صدقه کړی؟ دغه صحابي راپورته شولو، ورته چې د الله رسوله زه خو په انتظار باندې وم چې د مانه لوی صحابه کرام دي کېدای شي هغوی صدقه کړي وي، خو د الله رسوله بیګا ما صدقه کړې دو. ای د الله رسوله غالبا چې دا صدقه د الله په در کې قبوله نه. حضور نبی کریم علیه السلام ته فرمایي اے صحابي ما د پرب باندې قسم وي الله ما ته فرمایي چې دغه صحابي ته وفرمایه چې د تا صدقه چې کوم دی دا ما په دربار کې قبوله ګرځېدلی او تمام صحابه کرام چې راجمع شي او هر یو صحابي د احد غره قدر صدقه وکړي نو د تا دغه یوې شپې صدقې پسې به ونه رسېږي. لهذا رونو عفو درګذر معافي کول دا ما ته صحابه کرامو تعلیم پرې ښودلی دی، دا ما ته نبی علیہ السلام تعلیم پرې ښودلی چې زه ته به عفو درګذر کوو، خلکو ته به د زړه نه معافي کوو، د هر چا احترام به کوو، قدر به کوو.